ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومحبوبنا وكريمنا ومقوانا ورجانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تشرف ويشرف محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعطرته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. स्टेज बांधे ढेर गरान मुअज़्ज़ज़ क़दरदान काबिल सद एहतराम ज़मा बरादर मुहतरम जामिया जुनैदिया रफ़ूइया मुदर्रिस अल्लामा मोहम्मद नवाज़ अल-क़ादरी साहिब दामत बरकातुहुम व फ़िज़ातुहुम अलैना, दीगर उलमा हुफ़ाज़ किराम, मशानो हाजियानो साहिबानो हमज़ोरो माशूमानो मुहिब्बीनो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम हाज़रीनो, अल्हम्दुलिल्लाह दायो खबर असर को ज़हन के वाशरे चे खत्म कुरान महफिल की नज़्मुन औतासो यवमूट खलक नास ज़दात यकीन बांदियाम चे अल्हम्दुलिल्लाह दा नज़्मुन और अस्तासो देर नेक बखीरा चे खत्म कुरान पे इख्तिताम की दा मुख्तसर खलक मुंगनास की रब्बी कायनात ता दा कुम उस्ताज दा माशूम ता कुरान करीम खत्म करा है। रब्बी कायनात ता अगलम देर अजर व सवाब वर्का दा कुम माशूम चे दा कुरान करीम याद करा है। इलाह आलमीन दा दल नूर मजीद तौफीक वर्का दा मेहनत और काविश के अल्लाह कबूल का दगे इलाकी दा पारा रिपोर्ट दा पारा मुशरान दा पारा खानदान दा पारा देर बाइस दा अजर व खुशहाली वर्जी। मुख्तसर खबरी यौ कस कोड़ान दे बांधे उशी और बागा बांधे असरों का सजदा का अड़ेर आज़ीम खबर अड़ेर लोया खबर सासो कोड़ान दे कुरान करीम मुतालिक यौ सो लंडे मुख्तसर पलंडो अल्फाजो बांधे दे कमाइल फजाइल शमाइल कुरान करीम खैर व बरकत अगर सुमर दे दा सुमर आज़ीम किताब दे अगे मुतालिक का खबर इकराम रब्बी कायनात की ज़मुन उस्ताद में कबूल कर। मोहतरमो, कुरान करीम मुबारक ख़त्म द यौ माशूम या द लसो या द सलो और या द ज़रो यौ खबर दा ढेर आज़ीम खबर यौ कस याद कम दा ढेर लोया खबर ढेर आज़ीम खबर पे यौ इलाका की पे यौ कोर की अल्हम्दुलिल्लाह वसम दासे खलक मुसलमानान मुहिब्बीन द कुरान करीम सरा अगर मौजूद दी चे पखबला कोरने की पमाशुमतो की पखबलो बचो बांधे दा अजीम किताब आसमानी को किताबों ने चाह कुरान करीम दे और ज़कैया तवज्जो लोग की टेम लोग की उस्ताद पे यकीनी खबर है कि बदली परफेक्टन दौर की दगी तकलीफों दौर की बदली मुसीबतों दौर की अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन को उस्ताद मुसलमानों को ज़रूर की वसंदा जज्बा दीन सरा कुरान सरा इस्लाम सरा शरीयत सरा अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन को उस्ताद को ज़रूर की शरई और दागी दलील दारे चंदन खत्म कुरान शवई
ماشوم ختم د قران کریم کړه هغه زده کړه او الحمدلله موږ استاد صاحب په محفل کې راځم شوی دا ډېره خوشاله خبره ده او یو حدیث ورتوایما دا حدیث ذکرې راویہ سیدنا علی کرم الله وجهه مبارک دی هغه مبارک فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایل ستكون فتنه نبی علیہ السلام فرمایي چې زردا چې داسې وخت براشي داسې زمانہ براشي چې د فتنو د تکلیفونو ډکه زمانہ وي پیغمبر علیہ السلام فرمایي غمونو د مصیبتونو ډکه زمانہ وي علی کرم الله وجهه فرمایي ما پیغمبر علیہ السلام ته تاسو کو چې یا رسول الله چې داسې زمانہ راشي چې هغه د تکلیفونو د مصیبتونو د غمونو د دردونو او زړه ته د تکلیف او رسولو زمانہ وي یا رسول الله مبارک مل مخرج منها یا رسول الله په دغه زمانہ کې بیا موږ څه شی وکړو په دغه زمانہ کې دغه تکلیفونو نه د بچ کېدو لپاره چې تاسو فرمایي چې تکلیفونو زمانہ روانه ده نبی علیہ السلام خپل مبارک نه وکړي موږ تاسو ګورو نه الہ العالمین د دې سخت مرولي او خدای پاک دا مصیبتونه موږ باندې ختم کا څه عجیب بیماری راغلي موږ او تاسو دا هغه موږ او تاسو پلانو نیکوم دا وی تذکرہ نه کړی موږ ته پته نه لګي دا سه عجیب نامو باندې نعوذ بالله من ذلک بیماری راغلي تکلیفونه راغلي دغه بعد پس شي ټول زموږ او تاسو د اعمال وجره او د دین نه به خبرې دین سره د نه محبت وجره الہ العالمین د موږ د دین سره قرآن سره محبت پیدا کړ یا رسول الله په دغه ټیم کې خلاصي یا وسه شي انسان بدل تکالیف او مصیبت نه څنګه خلاصي څه شي وکا نبی علیہ السلام دا غي علاج خود لري مل مخرج منها یا رسول الله څنګه بدل مصائب نه محفوظ شو پیغمبر علیہ السلام ته فرمایي کتاب الله نبی علیہ السلام فرمایي دې کې تاسو لګن شوق محبت تلاوت د قران کریم مبارک رب کائنات کو دغه مصائب وروسه یعنی د بچ کېدو د غلام د مصائب نه قران کریم دی او نبی علیہ السلام فرمایي فيها خبر قبلكم ونبأ من بعدكم او دا داسې کتاب دی د رب کائنات محبوب فرمایي چې په دې کې مخکینی رسولي ټول علوم او علمونه پراته دي نبی علیہ السلام صاحب فرمایي نو وتل د فتنونه د فساد نه د مصیبت نه ما او پتا باندې راحت راتل خوشحالي راتل اطمینان راتل هغه نسخه پیغمبر علیہ السلام مبارک قران کریم مبارک بوله چې دا قران کریم دی هغه سره جوړ هغه سره مینا هغه سره محبت د قران کریم تلاوت قران کریم خپل بچو ته خودل خپل ماشومان ته خودل خپل زنانو ته راخیستل افسوس خبره ودار صاحبانو موږ تاسو ټول دغه وطن د معاشري خلک یو قسمه پښتانه یو زموږ استاد قران کریم سره لګن یو رمضان کریم او بل رمضان کریم او باندې موږ یو رکو الحمدلله امر خبره چې په کور کې یو ماشومي هغه ختم کړی یو زنانه هغه ختم کړی یو بوډا صاحبي هغه ختم کړی خبره رمضان کریم کې او صرف رمضان کریم د قران کریم د تلاوت میاشت نه ده دا یولس میاشت نورې دا د قران کریم د تلاوت میاشت دي دا داسې میاشت دي چې په دې کې عبادت کوي په دې کې خلق تلاوت کا دا داسې میاشت دي چې په دغه میاشت کې هم فضیلت شته او دا چې صرف رمضان کریم کې د قران کریم فضیلت دی نه دا یو عادت دی چې انسان کم از کم په رمضان کریم کې وي خدا ډېر اولای دا ډېر افضلی دا ډېر بهتري دا رب ته ډېر نږدې دا اسلام ته ډېر نږدې چې زما استقبال بچي زما استقبال مشران ته الله خبره وزکړو چې صرف په رمضان کریم کې نه یو لسو ورو میاشتو کې ټول کال با موږ قران کریم سره واسطه ساتو هغه تلاوت وکړو خپل بچو له ولایت تلقین ورکړو او برکت یې وګورئ چې برکت یې څومره دی خیر یې څومره دی باغی باندې د امام بخاری چې بعد کتاب الله قران کریم نه بعد اصح الكتب دی د ټول کتابونو بهتر کتاب دی امام بخاری دا حدیث روایت کړی دی او راوی دی
سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د قرآن څومره خیر او برکت دی د یو حصے یو آیات خیر یا بیانوما یا یو سړی خپل ژوند دا معمول جوړ کا چې روزانه لس آیاتا شل آیاتا یا په پاو کې په سلګاو باندې آیاتونه دي چې واړوي او په یو څو شمار 50 شپېته آیاتونه دي یو سړی یو پاو تلاوت کا او بیا نیمه سپاره تلاوت کا او بیا یو انسان پوره سپاره تلاوت کا دا یو څومره خیر او برکت دی چې یو آیات دومره کمال دی دا حدیث مبارک واورئ امام بخاری په بخاری کې دا حدیث روایت کړی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه حدیث دا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لوا خلقو دا صدقه فطر چې موږ تاسو سرسایه ورته یو صدقه فطر یا داسې په زکات کې په هغه زمانه کې د صدقه فطر سرغنمو وسم خلق باندې کې غنمو ورکول شي کجوره ورکول شي اوربشي ورکول شي نور شیان ورکول شي خلقو د اسانه لپاره علماء د هغه قیمت پیسې مقرر کړی چې په اسانه باندې تاسو هغه پیسې ورکوي 100 روپۍ یا څومره وي په نبی علیہ السلام مبارک له خلقو په صدقه فطر کې دا غنمو دا شیان به ولاړو هغه نه وراسي ډیری په جوړ شو ډومباس کې بدر نه جوړ شو بیا نبی علیہ السلام په 10 کې اقدس باندې او پاک لاس مبارک باندې فقراو غرباو کې نبی علیہ السلام تقسیمول دا څه بیا جوړ شو ډیر غنمو ډیریو او خطر ولا خبرې چې څوک یې غلط استعمال کا څوک یې ضایع کا پیغمبر علیہ السلام صحابو ته فرمایي د ډیری با د غنمو اوربشو د جوارو د دې ډیوټي با څوکیداري په څوک وکړه صحابو کې چې شپې دې ته څوګوري دا څه کسر نشي چې بلا اجازه او بغیر د تاسو نه د نفسیت او چې کله ټول فقراو دي او یو حق د چا پر دې حق ته لاړ نشي پر دې کور ته لاړ نشي د دې څوکیداري په څوک وکړه ابو هريره فرمایي چې ما نبی رسول الله ته فرمایل چې یا رسول الله زمي څوکیداري وکړم شپې مزور ته ګورم ورځي اسم خلک موجودي ما نبی رسول الله فرمایل خبره ده الله باجر درکا تی څوکیداري وکړه ابو هريره فرمایي دا حدیث الفاظو ترجمه زار ترجمه چې امام بخاری روایت کړی دی وای ابو هريره فرمایي چې کله شپه د اوربشو د غنمو د لو ډیریو خلکو سره په فکر کې راوړي چې ما بزرګ کیږي چې اسیم شپه تیروم صحابه خو وخت نه ضایع کړي په هر ډول کې عبادت کړي دي اسیم شپه تیروم او داس مو وکړم او یو برکت مزنو وکړم ویخما ډیر دا چې ډیری د غنمو د اوربشو دې ته مو ګورم اساسا نو ضایع کوم ما سه ناسته د مبارک فرمایي زلال ما د سو او چې د سن باندې راغلم چې په دغه ډیری باندې یو ساحل لګیا دی او بس هغه استرزان له تناسته او دا لمندا چټکېیا په خپل خوخه باندې دا لپی دي چې رډکې او بلمن کې راځي ما دا صاحب ولید افسوس خبره ده څنګه بلا اجازه د غنمو د ډیری نه خپل لمن ډکې زه موجود ما تاسو په کار دی د مبارک فرمایي چې زلال ما او صاحب ما لاسما ونیو او ما تو فرمایي چې دا څنګه دا خو فقراو دي دا خو غرباو دي په دې کې خو ټول د مدینه منورې د غرباو کې سره او تاسو هم کړی راځي مس خپل وخت لبه راغله ولا منتر نه ډکې کمس کم تاسو کړه بالاس نو ونیو او ما تو فرمایي زبطان تړما نبی رسول الله تعالی سبق کار کوم تغلی بلا اجازه سیس پوښتنه دا په اسلام کې داسې نشته لاس نه ونیو چې کله لاس نه ونیو ډېر زارې راکوړي چې دا کار په مازه کوو چې ولي عیاله زما لپاره کومبره زه محتاج ما سره خوراک څه نشته او خیر دی بس دا نو غلطي وشوه وعده سره کوم چې بیا به راځم په نبی رسول الله ته مو وړاندې کوه نبی رسول الله والسلام صحابه کرام بیا ورسي او خیر دی معافي غواړم بیا به راځم اوس مو معاف کړه بیا غنم چې هغه زولې راپوي کړه او چې موږ فرمان چې ځه بیا چې را نشي وی چې په زړه کې ځان سره ولې چې دا کیسه خو وزه سلام نبی رسول الله ته کړم چې دا څه شپه را سره وشو ابو هريره فرمایي تاسو امام بخاری کتاب وګورئ په خپل باندې څنګه همدغه حدیث تاسو هر چا نظر کوی وای ځم تر کوی کړئ چې همدغه الفاظ دي چې کوم یې ځان ته بیانوم چې ابو هريره فرمایي چې زه په دینیت باندې سبعي د پیغمبر علیه السلام درباري رسالت لراله چې شپنه ټول کیسه ورته وکړم چې دا څه کیسه شوی و د مبارک فرمایي چې څنګه پیغمبر علیه السلام ته قریب شوم ما یو لفظ په زبان باندې نه راوستلې چې نبی رسول الله ته مخامخ شوم نبی رسول الله فرمایي ابو هريره
بیگانی غلط کی سره په وګړه بیګانه غلط سره څو وګړه سبحان الله حالانکه ما وی چې ما سړي ورته وی چې داسې ما په اراده و چې زه ورته یم نبی علیہ السلام باندې مخکې شو هغه فرمایله ما هرې بیگانی غلط سره څو وګړه کیسه راته وګړه چې ما ټول کیسه په چې قرآن څخه دی باندې هغه چې تاسو دې زویا ما رب کائنات تاسو خبر کړی تاسو ټول کیسه بیان کړی دا او داسې کیسه وا چې نبی علیہ السلام راته فرمایله چې بیا څو سره وګړه چې ما سره وعده وکړه چې سبب بیا نه راځم او حاجتونه یا راځي چې حاجتونه لري یو خیر دی غریب ما او فقیر ما چې پرېمه خو دی یا رسول الله باندې سره کړی دی نه راځي نبی علیہ السلام ته څو فرمایل چې ابو هريره نن شپې به بیا راځي نن شپې به بیا راځي ابو هريره فرمایي چې ما له یقین پیدا شو چې نبی علیہ السلام خلیل وروزي مګر حق له روزي سوال نه پیدا کړي چې نبی علیہ السلام خبرو کا بودنش او وحده نبی علیہ السلام خبره نن به بیا راځي ځان ته اخساده دیوار فرمایي ما 100% دا اعتماد چې نن به بیا راځي بس اول نظر تناسته دا چې شپه سحر پورې پیری صاحب بیا یو ګټ نه بیا شروع شو او خپل لمنه ډګي بیا سوال الله سبحانه ونیو صاحب ته بیګار کړی بیګام ته کوئی کړی ما سره وعده وکړه چې سبب بیا راځم په دې باندې ما ته پرې خو دې نن پس ستا خامخا پیغمبر علیہ السلام مبارک ته پیش کوم دا خو فقراو حصہ دا خو دې وستا حصہ نشته غلط کار دا وکړه زبردان خامخا بیا راځي چې بدا بیا سره وعده چې نن به بیا سبب بیا راځي ابو هريره فرمایي زمه بوزه بیا مو ته چې بیا راشي پرېمه خو دا سحر بیا نبی علیہ السلام ته په کیسه وکړه بیا ته نبی علیہ السلام را باندې مخکې شو فرمایي ابو هريره بیگانی خپل سره وکړه یا رسول الله مبارک بیا پرې خو دا او علي سره وکړه چې بیا راځي نبی علیہ السلام ته فرمایي نن بیا راځي درېم د کار فرمایي ما په ځل کې چې خدای پاک د انسان نه کوي نن بیا راځي او خبر راځي نبی علیہ السلام فرمایي ابو هريره فرمایي چې ما په ځل کې کله کا اراده وکړه چې نن بعد اخرنۍ چانسي چې راځي په ځل کې روما سحر نبی علیہ السلام ته وړاندې کوم دا خبره وا شپه دې له باندې شو بیا صاحب راغی او بس راغی یو ګټنا په پټه باندې لګیا دی لمن ډګي بس لاره معقومه نیو او دا یې ورته چې بس تاسو را د گنجائش د عذر د معذرت گنجائش تاسو را نشته چې فلان د ازما لپاره راځي ته ما پوهیږي یو څل خدای وزن خدای درې څل بیا راځي سوال نه پیدا کیږي چې کله چې هغه سره یقین پیدا شو اوس په خبره نظر راځي قرآن برکت چې کله چې هغه کس ابو هريره فرمایي یقین پیدا شو چې ابو هريره نن معلوم دی نن دی ځکه چې خبره مصممه او کله اراده یې کړې ده وی ابو هريره فرمایي چې کس سره یو شی باندې دی وکم چې راځي چې الله څخه دی نن بازار ته یو فیضمن خبر وکړه ډېر فیضمن خبر امام بخاری د حدیث ورکړه کسان نه ماته او هغه فیضمن خبر ورته وکړه او زما ته خبر وکړه دا دې سره کړم او تاسو ما هغه خبرې په بدل کې پرې او دا څه خبره کوي چې تاسو ته نه معلومه او که تاسو معلومه بیا هم پرې او که دا څه خبره کوم چې تاسو ته نه معلومه زیر کړم نو کوم څه کم زبر دا خبره وکړم او خیر تاسو ما خبرې په بدل کې پرې نبی علیہ السلام ته مو پېښ کړه ابو هريره فرمایي چې موږ دوه فرمایي دا څه خبره راوړه چې ما ته نو معلومه او تا ته وکړه پرې باندې چې خبره راته وکړه چې ما ته فرمایله ابو هريره قرآن کریم کی یو آیات تے ټول قرآن خبر میں چنار پکڑا صرف یو آیات قرآن کریم کی یو آیات تے اگے تا آیت الکرسی بھی کہی الحمدللہ زم متصوزہ کنیمیز دست دے کرے ہر چاہتا ارمان دے جزو کور نوزم انسان سر دکور غمی دکور دا حفاظت غمی دکور دا عزت غمی دکور دا معشمان غمی ہر سڑا یہ چیز ما دکور حفاظت دوشی ابھی عزت حفاظت دوشی اگر دستو نقصان جزئی نقصان اگر ته اون رسیدا از ما اوسه پایش ته ټول مسلمانانو نو دا کار وکړه دا کوم کار چې زړه ته بیان ما درځه دا ودور بګرات نه دی دا رسایي ما تاسو فرمایل چې خبر ادا چې قران کریم کې یو آیات ته هغه ته آیات الکرسی ابو هريره فرمایي چې دا خبر اورنه او چې راته فرمایل چې دا آیات د شپې چې چا یو ځل وی آیات الکرسی 15 سکند باندې باندې لګي زیات 10 سکند راستاسو موږ په باندې 2 سکند لګي موږ په زبان باندې باندې دلی یا قرآن حضرات یا حفاظ کرام کو تاسو باندې 10 سکند لګي چې زدم شي تاسو بیا لګي حافظان شي بس زده کړئ سړي سره په ذهن کې چې یو آیات الکرسی یو ځل شپې دا آیات شوی ابو هريره
او ځان باندې چوف کو اهل او عیال باندې شوف کو چې رب کائنات اسمان نه یو فرشتہ راولي او دا فرشتہ د په کور باندې مقرر کا او دا فرشتہ د او د ټول اهل او عیال تر سحر پورې حفاظت کړه هر بلا سبحان الله د هر بلا د هر مصیبت او چې بیا سحر کوللی ماخام پورې حفاظت ماخام نیوللی سحر پورې حفاظت یو آیات لوستل یو آیات لوستل دومره خیر او برکت دی چې کله ما دا خبره وکړه ما ورته چې بالکل دا خبره ما ته نه معلومه زه ته ما پرې خو دی آینده لپاره به راځي چې کله دې ما پرې خو سحر نبی علیہ السلام د دریم ځل راغله اخیرا خبره تکرم دا وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رسول فرمایل ابا هريره بیگانی بل سره څوکړه چې ما دا ټول خبره ورکوړه چې ما ورسره په خبره باندې داسې ډیل وشو چې ما دې زبردست خبره ورکوړه چې تا باندې او دې تا ته په باغې باندې فائدہ ملو شي او ته دا دې په بدله کې ما پرېدا نبی رسول الله ته فرمایي ابا هريره هغه خبره یې څه شي ورکوړه ابا هريره فرمایي دا ټول خبره ما نبی رسول الله ته تیر کړه چې ما دې قرآن کې یو آیات دی چې هغه آیت الکرسی او چې شپې دا آیات یو ځل وي او بزانو بچو باندې کوف کو رب کائنات اسمان نو فرشتہ راولي او دغه انسان ټول اهل او عیال حفاظت کا هیڅ نقصان ورته نشي رسولای یا رسول الله مبارک ما دې دا خبره وکړه چې کله دا کیسه ورته وکړه نبی رسول الله ته فرمایي وی چې خبره یې په اختیار کړې ده خو قصد دروغجن دی دا نبی رسول الله خبره یې ده اختیار کړې ده ولا قصد دروغجن دی او هغه فرمایي ولدا یاد صاحبانو صحابي رسولم هغه مقام نه دی چې کوم مقام زما استاد حضرت رسول الله مبارک دی دومره مقام دی حالانکه ابو هريره دریش په ورسره تیرې کړې هغه ته پته نه لګي نبی عليه السلام سره واسطه نه راغلي هغه ته پته لګي چې کوم استاد پیغمبر الحمدلله به مثل او به مثال پیغمبر سبحان الله الحمدلله چې کوم استاد امتیان د نبی عليه السلام ابو هريره څه فرمایي خبره یې تر اختیار کړې ده خو قصد دروغجن دی نبی عليه السلام ته ابو هريره فرمایي رسول الله زه پوه نه شوم دروغجن سړي خو بیا خبرې دروغجنې دي خبرې اختیار او کس دروغجن دی چې ما دې فرمایي تا ته پته لګي دا درې شپې چې غلا راغی او تا سره دا مکالمه او مباحثه وکړه او دا خبرې ته کړې ده تا ته پته لګي دا څوک دی ابو هريره فرمایي چې ما ورته فرمایل الله ورسوله اعلم الله دا مې رسول باندې باندې ښه پوهېږي چې ما د نبي علیه السلام فرمایي چې دا شیطان او شیطان تاسو بولي نو شیطان خو دې دروغجن که نه نو ځکه راته دا شیطان تنګولي نو دا سړی دی دروغجن خو دا خبرې ځان ته کړې ده رښتیا یې ورته کړې چې کله نبي علیه السلام تصدیق وکړه دا خبره زما استاد لپاره حدیث شو چې بالکل چې نبی علیه السلام یې تصدیق وکړه یعنی علما لیکي محدثین مفسرین او تشریحات او توضیحاتو کې چې د یو آیات د قرآن کریم دومره فضیلت دي او بیا انسان شپې کېني یا شپې په لمونځ کې یا ماښام نه پس یا ماخوستن نه پس یا سحر نه پس او په هغه کور کې یو آیات نه یو کو تلاوت شي یا یو پاک تلاوت شي یا نیمه سپاره تلاوت شي او یا ماشاءالله روزانه په یو کور کې یو سپاره تلاوت شي چې د یو آیات دومره فضیلت دی د یوې سپارې په څومره فضیلت دی په هغه کور کې صحیح خبره چې ډېر زیات دی او یو سپاره تلاوت وکړي شي چې ستا بچي قرآن زده ستا په هغه باندې توجه ورکړي ښه قاري حافظ عالم ته هغه کېنولی او صرف دا نه چې ورته کېننه او به ده قرآن کریم ختم کړه او بیا کور ته نه راغی او بیا چې دی په فضولیاتو په وغیره کې مصروف شو نه اوس به یې ته تربیت وکړي نهګباني به یې کړي خیال به یې کړي او دا ورته چې بچی په تا باندې خواري شوې ده په تا باندې محنت شوی دی 2 کاله 3 کاله استاد سره محنت کړی دی مخکې خو ستا قرآن نه زده ځکه که تا تلاوت نه کړې څه خبره نه ده مهرباني به یې کړې قرآن ترې هیر نه شي بیا واپس بچی روزانه به ته اوس یو پاو تلاوت کړي 2 رکو تلاوت به کړي 3 رکو تلاوت به کړي او کم از کم چې ډېر هم سلو شي په کال کې به یو ځل کم از کم ختم قرآن ته کړې خامخا زه به تپوس سره کړم زه به ورته ګورم چې هغه 3 کاله یا 2 کاله محنت د استاد خدای نه که چېرته هغه ځای نه شي بېرته انسان نه هېر شي دا پس د قرآن د زده کولو نه د کور هر مشر ذمواري ده که هغه مشر والد په شکل کې دی که هغه مشر د ورور په شکل کې دی که هغه مشر د نیکه په شکل کې دی او که هغه مشر د تر په شکل کې دی یا هغه مشر د مور یا د خور یا د بل چا یو انسان په شکل کې ده هغو ته ذمواري ده چې استاد خو به دلته په مسجد کې ورته قرآن زده کړه خو کور کې به ته تلاوت وکړې ته به ورته یې او چې انسان په خپله تلاوت که ماشاءالله بیا یې بچي خامخا تلاوت که بیا یې لوسي خامخا تلاوت که بیا یې ورونه خامخا تلاوت که او چې موږ ستاسو بچو په مخ کې قرآن کریم سره محبت نه یا مینه نه یا یې ما ورته نه راخلو ځکه چې دا واړه خو ما ورته
ګوري مشرانو ته ګوري کوم اوستا پلاس کې څه شي بس هغه سره محبت پیدا کړي ماشومان کزما اوستا پلاس کې قرآن سره به محبتي او که همیشه د پلاس کې موبایل سره به محبتي یا بل داسې یو د اسلام یا قرآن خلاف یو سیزو نشه تماشه وغیرہ نعوذ بالله هغه مو ته پلاس کې ویني هغه سره به محبتي او که تسبیح پلاس کې ولي د ماشومانو بیا د تسبیح سره محبتي جانماز استا پلاس کې ونیو جانماز سره به محبتي دا اوس مو سره تربیت دی چې مو ته دین مطابق تربیت وکړو ان شاء الله مستقبل کې به دا ماشومان زموږ استاد لپاره د علاقې لپاره د وطن لپاره مشغل راه وي خلک به فخر وکړي بطابع امام خلق فخر کا استاد اولاد باندې امام فخر کا او قران کریم مبارک دا کمال واوري دا دوی خبره چې کومه تکرمه نبی علیہ السلام حدیث کې آیات ده چې قران کریم مبارک دا حبل من حبل الله دا رسول قران کریم دا رسول دا هغه رسول د خداینا زما استاد دنیا کې او رسول د قران کریم دا د خدای رسول پیغمبر علیہ السلام فرمایي او څو فرمایي چې کله چې انسان روحي لاس سره ټچ کا نبی اسلام فرمایي چې په دغه ټیم کې یو طرف یې د خدای په لاس کې او دویم طرف نبی اسلام فرمایي د انسان په لاس کې او جوړ راشي تعلق پیدا شي دا داسې رسېلا چې یو د خدای په دست قدرت کې دا یو طرف یا کما یلیق بشانه او چې انسان یې کړه وحلی چې دا یو طرف د رسې چې قرآن کریم دی چې د انسان په لاس کې شي او چې کله یو طرف زونه سما او یو طرف توونه سي زما استاد په منځ کې څه پیدا شي تعلق پیدا شي ما ته منځ کې نسبت پیدا شي زما استاد په منځ کې سره توجه پیدا شي ځکه چې یو سیس دی یو طرف تاسو سره دی بل طرف ما سره دی او چې قرآن کریم پرې دی هغه تعلق رب کائنات سره ختمېږي هغه مینه رب سره ختمېږي هغه قربت انسان ته نه حاصلېږي بیا نو دې وجه نه چې دا رسول او خدای پاک را او نبی علیہ السلام فرمایي چې یو طرف یې د الله په دست قدرت کړي او چې دویم تو سره الله ستل کړي او روایت کړي او تلاوت پکې وکړي نو دویم لاس یا د رسول دویم طرف دستا په لاس کې شي او چې داسې رسي چې یو د خدای په دست قدرت کې او یو دستا په لاس کې رب کائنات سره تعلق پیدا شي او چې تعلق پیدا شي زما استاد دنیا هم خسته ده عالم برزخ هم خسته ده قبر هم خسته ده حشر هم خسته ده او غلو یو ورځ د قیامت ته چې ډېره سخته ورځ ده او رب کائنات په کلام کې فرمایي 50,000 کال ورځ ده ان شاء الله تعالی هغه ورځ هم زما استاد مؤمنانو باندې د قران کریم د خاطر او د برکت ان شاء الله تعالی هغه باندې آسان دي او ولې دین تاسو راځو لګوي عمر فاروق مبارک تاسو ټول پیژنئ 22 लाख مربع میل په ځای باندې د مبارک حکمرانی کړې ده او څومره عادل پیر دی څومره انصاف والا پیر دی چې د په دور خلافت کې مزمري او شیلې یا سپي او شیلې یعنی هغه سیده زناور چې دا بل خوري او دا بل شلې او وسم هغه ته امن نشته د سپینا د زناور نه د کوګ نه د لیونه عمر فاروق مبارک په زمانه کې دغه دوه زناور په یو کټوي کې فرق کړ تقریبا بنو چې زناور باندې انصاف قائم په زناور باندې عدل قائم دومره خوف په خلکو باندې د عمر فاروق مبارک په زمانه کې قرآن کې څومره اثر دی عمر فاروق فرمایي چې یو ځل زما په قیادت کې د 22 लाख مربع میل څومره کسان به په دې کې راځي د ټول لښکر زما په قیادت کې روانو سخته ګرمي وه زور ته وړاندې وم او چې روانو چې د غره یو لمن کې غرو هلته ورسېدو د غره په یو لمن کې عمر فاروق مبارک سټاپ شو او دا لوی لښکر د پسې شاته ودرېده د لور تم شو د لور ګرمي وه د لور دوبو او دا خلک چې لور ته ولاړ دي عمر فاروق مبارک چې د غره په لمن کې لږ نیولی شو لږ وخت یې تېر کړه د غره ته ګوري د علاقې ته ګوري د اعلان میدان ته ګوري چې خلکو اوازونه شروع کړه یا امیر المؤمنین ګرمي ده تکلیف دی نور دی تاسو مهرباني وکړئ مخکې تېر شئ د دې ځای نه سوري په طرف باندې نشئ تاسو ولې ویاړئ عمر فاروق مبارک ورته فرمایي چې زه هلته ودرېدو وجه بیانوم بیا ځو زه دلته ځکه ودرېدم عمر فاروق هغه خبره تاسو ته کړم زه دلته ځکه ودرېدم چې زه ماشوم وم او زما پلار خطاب د زما پلار نوم دی عمر فاروق دغه 22 लाख مربع میل لښکر ته لګیا دی زه به ماشوم وم چې زما د پلار یو اوښ یو داسې چیلۍ یو غوا وایي او 15 زناور به یې ما له راکړه په ماشومتوب کې چې ما ایمان نه و راوړی او ما قرآن سره تعلق نه و چې دا 15 زناور به یې ما له راکړه ماشومتوب کې او دغې غره لمن لاندې به ما راوسته او ما به څرول ګیا به ما ورته کوله را به مو واسطه شپې به ما پورته بوتله نن هغه غره لمن ما ته یادوي زما د ماشومتوب یادوي او لښکر ته ځي چې زما حال څه زما حال دا و چې 15 زناور به ما نشو مړولی یو به رانه یو طرف ته منډه کړه بل به رانه بل طرف ته منډه کړه او چې شپې به کور ته واپس لاړم
چې والد صاحب به ښه ولګولم والد صاحب به ووالم 15 ځناور نشي مړولی 15 ځناور نشي څرولای 15 ځناور له دومره ښایسته شي رب لمن کې خوراک نشي ورکولی ډېر ډبول به وایي چې خپل بابا نه خوړلی دي خو وایي چې نن ځکه ودرېدم چې یا خو هغه دور و چې زه په حالت د کفر کې وم او نن ځکه ودرېدم چې یا خو داسې دور دی چې نن عمر فاروق په 22 لاک مربع میل ځمکه باندې بادشاهت کا او په هغې کې چې څومره مسلمانان دي د ټولو قیادت کا او ټولو ته ګوري او ټولې دنیا ته اسلام ورساوه انصاف یې ورته ورساوه یا خو په 15 ځناورو باندې عمر فاروق کنټرول نشو راوستی او یې نشو مړولی او یا نن 22 لاک مربع میل باندې داسې بادشاهي ده چې هر ګوټ ته اسلام دین انصاف ورساوه صحابو ته فرمایي تاسو ته پته لري چې دا عزت عمر فاروق له څه شي ورکړی دی چې یو سړی 15 ځناور نشي کنټرول کولی نن په 22 لاک مربع میل باندې د انصاف نه ډک حکمراني کا صحابو ته فرمایي تاسو ته پته لري دا عزت رب کائنات ما ولې راکړی دی صحابو ته فرمایي دا عزت ما رب کائنات د قرآن په منلو باندې راکړی دی سبحان الله ماشاء چې ما قرآن ومانه ما په قرآن باندې ایمان راوړ تلاوت مې وکړه محبت مې ورسره پیدا کړ د نبي علیه السلام په صحبت کې شامل شوم صحابي رانه جوړ شو دا عزت مالا قرآن راکړی دی قرآن دا عزت چې هغې سره ما تعلق راغی چې نن په 22 لاک مربع میل ځمکه باندې زه بادشاهي کړم او ټولو ته ما انصاف ورسولی دی ځکه دا الفاظ د مبارک وي چې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين عمر فاروق دا حدیث روایت دی امام مسلم روایت کړی دی عمر فاروق فرمایي ډېر قومونه رب کائنات په دغه قرآن باندې اوچت کا ويضع به آخرين او ډېر قومونه رب کائنات دغه قرآن د وجې نه لاندې وغورځي نن یې دا قوم اوچت کړ او سړي اوچت کا محبت ورسره ساتي تعلق ورسره ساتي عمل کې ساتي تلاوت یې کوي ولې خدای پاک قرآن د وجې نه خلک ټیټ کا مینه نور سره ساتي محبت نور سره ساتي د هغې په معنا الفاظو باندې ځان نه پوهېږي هغې سره مینه نه کا بچو کې نه وښي افسوس خبره ده هغه خلک د مسلمانان چې نن په تنزل باندې دي په عروج باندې کافر دی بر روان دی هغه ټکنالوژي ته وګوره هغه پیسې ته وګوره د هغه کرنسۍ ته وګوره د هغه روپ ته وګوره د هغه چې ظاهري دنیا لیول او اصول او قواعد او ضوابط دي وګوره او مسلمان په تنزل باندې دی څه وجه چې مسلمان په حالانکه الله فرمایي وانتم الاعلون مسلمانانو تاسو به اوچت یې اوچت به یې حالانکه موږ اوچت نه یو الله سره بل یو شرط وګوره ان کنتم مؤمنین چې تاسو کله مؤمنان یې بیا به اوچت یې او مؤمن انسان به کله جوړوي په قرآن سره محبت باندې رب کائنات ته موږ قرآن سره مینه پیدا کړه رب کائنات ته موږ قرآن سره محبت پیدا کړه او دا ګوره یاد لرئ نن دغه ملګري زه په دې ګاډۍ کې ورسره راتلم دغه ما سره خپل ګاډی نه و او ما دې ګاډۍ ته وکتل تاسو په خدای باور وکړئ دا ملګري ته ما په زړه کې څه تېر دي په هوټل کې زه د غلي په اوس زه ورته یم چې ما ډېر زیات زړه خوشو ما وایي چې دا ګاډۍ مله غلط شوی دی ځکه دا ګاډۍ جوړېدلو دا ما ولیده چې موږ په معاشره کې صاحب قرآن له چا دومره عزت نه یې ورکړی ما وایي چېرته واده وي څه خبره وي یا دا صاحب غلط شوی ما پسې به بل څوک راته خو چې دلته ما وایي دا ګاډۍ دی دا زما ورور یې راته ووایي که څه یې راته ووایي خپل کس وي چې هغه ختم قرآن کړی هغه دپاره ما جوړ کړی دی نو ما زړه کې وي چې رب کائنات به تعالی اجر خامخا راکړي ځکه چې په دې معاشره کې څوک داسې کوي دومره په اهتمام باندې خو نور څه کمال خو نشته خو صرف قرآن و قرآن وجه وه قرآن مینه وه او هغې ته مثال لاړې دومره اعزاز او عزت ته ورله ورکړه خامخا به رب کائنات تعالی عزت درکوي نو چا چې قرآن ته په یو دروند دا عام هم دی بوتلی شو به لاس نه وي نیولی او یې تلی به وي دومره اهتمام یې ماشاءالله وکړه تاسو ورسره راغلئ دلته کېناستئ ډېر زړه مې ښه شو چې الحمدلله اوس هم داسې خلک په معاشره کې شته دی چې هغه حفاظو ته قرآن ویونکو ته او څوک چې قرآن زده کوي او غرونو ته او بچو ته ډېر په یو محبت په نظر باندې ګوري دغه خلک کامیاب دي دغه خلک کامران دي نبي علیه السلام فرمایي بخاري حدیث دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه نبي علیه السلام فرمایي تاسو به پیسو والا ته بهتر یې تاسو به بل عزتدار ته بهتر یې تاسو به فلان نسب والا ته بهتر یې نبي علیه السلام نه تپوس کړو یا رسول الله مبارکه ته چا ته بهتر یې نبي علیه السلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه ستا په معاشره کې د ستا د ټولو نه بهتر هغه انسان دی چې قرآن ښودونکی او قرآن زده کوونکی دا بهتر دی نبي علیه السلام فرمایي یا قرآن زده کوي یا قرآن ښایي چاته دا ټولو نه بهتر انسان دی ډېر څوک په دروند نظر باندې ګوري دا هغه دروند په کتو باندې انسان ته ثواب ملاوي څوک ورسره محبت کا هغه ته هم ثواب ملاوي څوک یې عزت کا هغه ته هم ثواب ملاوي څوک پکې خرچه کا څوک چې خیال په ساتي هغه ته هم عزت ملاوي هغه ته هم ثواب ملاوي خدا را په اخر کې دا خبرې ختمومه د منځ ټیم دی دا یو پیغام درکومه عصري علوم دي په بچو باندې حاصل کړئ خبره ده ډیګري دنیا وایي خلک په بچو باندې خبره ده
په داسې حال کې ده چې قرآن نه ورته یاد په داسې حال کې نه چې د دین ضروریاتو نه نه خبر او دا کوم ضروري خبرې دي چې منځونه دي اودسونه دي زکاتونه دي دا فرضي 15 شیان حج دی روژه ده چې هغې نه واقظات هغه ماتونکي شیان هغه څه شي خرابوي څه شي باندې صحیح کوي نو فریضة العلم على كل مسلم ومسلمة نبی علیہ السلام فرمایي دومره علم صرف په مولا نه دومره علم د معاشرې په هر کس باندې لازم دی چې دا روزمره دا څه شی راپېښوي چې کم از کم ته دا هینډل کولی شي او په دې باندې ته پوهېږي چې دی اوس دا حکم دی دی اوس دا حکم دی بېشک دنیا بېګړۍ ښه خبره چې انسان یې ووهلي خو کم از کم دومره یې دین هم خبر کړه دومره یو عالم تم کېنوه دومره یو قاري او حافظ تم کېنوه چې دا قرآن کریم هم یو ډګري ده او په قیامت کې د باندې ډګرۍ نه ډېره غټه ډګري نشته د حدیث نه غټه ډګري نشته چې کم از کم دنیا کې ډګري دا د دنیا کې په کار باندې راشي او دا چې کوم د آخرت ډګري دا په آخرت کې په کار باندې راشي نو کم از کم قرآن با دنیوي علوم سره څه برابر خو دې کړو کنه موږ خلک خو نعوذ بالله لاندې ورزولی زما استاد بچی کلونه جومات ته ځي پټۍ سپاره ورسره یې څومره ضعیف وي ما استاد نظر دي قرآن کریم دې څومره ضعیف وي زما استاد نظر کوي چې بچی را قرآن کې هغه ضعیف دی دا خو نعوذ بالله شلېدلی دي کې مته سبق څنګه یي ما ورته پوښتنه ونه کړو بس پته نه لګي چې په څه شي کې قرآن کریم مبارک دی دومره زما استاد توجه نشته چې بچی دا سپاره ما ته وښایه دا خو ضعیفه ده دا کې رام بله والا دا قرآن کریم ښایسته کاغذ والا ښکلی قرآن کریم ښایسته کاغذ والا هم دا والا یا موږ چېرته په دومره ټایم کې زما او تا ماشوم جومات ته ځي چېرته کور کې کېنولی راشه بچې څویمه سپاره کې دا خو ډېر وخت شو راشه قرآن شریف ته زده که نه زده ما استاد چېرته داسې دی کړي خو ما استاد توجه اول زه خپل ځان یادوم زما بچي په سکول کې دي اول زمونږ د بچي په پینټ باندې هم توجه وي د بچي په ټای باندې هم توجه وي د بچي یونیفارم چې کوم د ګرمۍ او د یخنۍ دی بچی دا زوړ دی دا لرې کړه دا ښه نه ښکاري دا پینټ لرې کړه دا ښه نه ښکاري او فلان دی او فلان دی تاسو ته پته په سکولو کې دومره ډېرګانې راووتې چې هغه څومره تعلیم دی هغه پکې ختم شو خو ما ورته یې برداشت کوو نن پلانکۍ دی بابا 1000 روپۍ راکړه 2000 واخله 3000 راکړه 3000 واخله 10000 راکړه 10000 فی زیات شي ما ورته یې نه محسوسوو افسوس خبره ده چې دلته حافظ قرآن ناسته یې ښه بچي نه د بچو نه 10 روپۍ فی کس نه راغونډوي او کله کله بابا یا مور ته وایي چې هغه 100 روپۍ ما استاد پوره شوي دي او ته غوسه شي مړه تا نه تم شو او دا 100 روپۍ او دا 100 روپۍ دي 100 روپۍ 1000 روپو څه حیثیت دی هم تا ته پته ده 10,000 روپو نن څه حیثیت دی هم تا ته پته ده خو په دغه 100 روپۍ باندې ستا بچي ته دا عظیم کتاب قرآن کریم ورته وښي او ما ورته باندې بوج را باندې ځکه دی چې ما ورته د قدر نه معلوم ما ورته د ثواب نه معلوم ما ورته د احترام نه معلوم او دا هغه معلومېږي چې انسان عالم سره یو ښه عالم سره چې پوه عالم وي برای انعام وي هغه سره کېږي ځان ته پوه کړه نو خدا عصري علومو باندې څنګه خیال ساتئ په دې باندې نه خیال ساتئ د بچي په سپاره باندې د بچي په قرآن کریم باندې څه ټیم لاړ څه ټیم راغی څومره تا سبق ووي څو کاله ته وشو نو انشاءالله هغه سره به یو خوف وي یو یره وي چې زما رور یا پلار یا څوک چې په کور کې مشر دی هغه مانه تپوس کا انشاءالله چې عام طور باندې په 3 کاله کې ختموي ستا د نګرانۍ له وجې نه انشاءالله په 1 کال کې ختموي هغه سره به غم وي خوف به وي ورسره ولې فیل شوي ولې ناظر نارځي راشه جومات به ستاسې نه راشه بچی دا خو زه تا ته رالګوم یو کال وشو ستا سره به هم پیدا شي چې کور کې دومره څوک شوی چې ماشوم نه زما ته هغه مور سره خواري کړه څنګه چې موږ ته سکول ته ځو اول ته تپوس وکړو ماما چې ولې فیل دی ولې کمې نمبرې راغلي جومات ته کله راشه ستاسو ته شکایت وکړه نو دا زما ستا دنیا هم کامیابي عالم برزخ هم کامیابي آخرت هم کامیابي رب کائنات هم قرآن سره ډېر محبت پیدا کړه او دا بچی ماشوم ناست دی الحمدلله په ټول مجلس کې ښایسته ښکاري نن دې خپل ښکاري چې قرآن کریم ختم یې کړی که چا اولاد دی که چا ورور دی که چا بچی دی که چا څه دی ټولو ته زه زړه کومې نه ډېر مبارکباد وایم او دا ورته وایم چې خپل استاد په قرآن ور زده کړه او چې ته غفلت د وجې نه تغیر نه شي هغې باندې باقاعده نظر ساته ورته وایي چې بچي تلاوت کوه نظر باندې تلاوت کوه انشاءالله تعالی نوره نیکه اراده ورته وساته سکول سره سره به انشاءالله کتابونه به وي انشاءالله عالم دین هم پر جوړېږي داسې داسې ټکراو خبره نه چې عالم دین نه عصري علوم پاتې کېږي نه پاتې کېږي الحمدلله زه په خپله باندې اوس هم سټوډنټ یم اسلامیه کالج یونیورسټۍ کې فی اللغة العربیة زما الحمدلله خیرنا سیمسټر ته د پی ایچ ډي روان دی داسې نور ډېر کسان دي ما څنګه وکړو موږ هم کیو ما ته اوس هم یاد شي چې په 97 کې موږ سکول نه راوتو موږ هم کیو الحمدلله زما د پی ایچ ډي خیرنی کال دی داسې ډېر کسان دي دا سوچ د ذهن نه وباسئ چې خلکو سکول خرابوي هېچا سکول نه خرابوي دین هم به زده کړه قرآن هم به زده کړه لغت عربي به زده کړه تفسیر هم به زده کړه ټیمونه وله ورکړه څنګه چې اول ټیم د سکول دی دویم ټیم دا د قرآن کریم دی ته بیا وګوره په معاشره کې به داسې افراد تیارېږي داسې افراد چې هغه به سود مني هغه به فایده مني زیانمن به نه وي والله که په ټول عمر په هغه بچي باندې ته خفه شي
داسې یو بچی وي په معاشره کې به خلک فخر کوي په هغې باندې چې الحمدلله رب کائنات داسې بچی راکړی ته توجه نه ورکوي تا په هغه باندې فکر نشته ته ته خبر نه بهر وځي چېرته تللی فلان پرېږدي پرېږدی یې په حساب ورسره وکړه ولې تللی څنګه تللی کله تللی څومره تللی ولې هغه سره هم به یې نشي رسره خو نن که زما ستا کشران بېګار دي بس پلان دې درته راوړه پلار په هغې باندې غوږ ټیک کړه بچی بیا لیټ مه راځه دومره بس صرف دا یو خبره تپوس یې وکړه ولې دلته ځي چا سره ځي چا سره کښېني انشاءالله تعالی معاشره کې دا ګلان ښایسته ماشومان چې ښایسته دومره ښایسته دي 5 کلو پورې 2 کلو پورې رالوي شي او خدای دې ورته وروسته نومونه بېګار شي او څومره نصور دی بیا پلار څومره خفه وي نیکه څومره خفه وي کلی څومره خفه وي د فاسق فاجر انسان نه تاسو ته پته ده څومره تکلیف وي او د یو نیک انسان څومره خیر ورته کوي الله دې موږ نیکان کړه خدای قرآن سره محبت پیدا کا دغه بچی دا کاوش تا او دغه استاد محترم دا کاوش تا الله قبول او منظور کا او دا خیر دی خدای پاک موږ سره دوی والدینو سره دغه ټول علاقې سره دغه قرآن خیر الله شامل حال کا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين